دا خبره به دا غرض نه چې تلاړ شو بهر کس تړې نه راونه ساتو چې راشه څنګه نه مانې اسنه چې لاس سره واچو چې ملا صاحب راته ویلو مونږ ته خلک یې کنه سیدو حدیث کې راغلي خوشحالي وکړو خو چې څنګه تاسو کو کنه تاسو خو یو حدیث کې نه راغلي دا اعتراض خلک کې کوي کې تاسو وایي لکه سیدو زه قرآن پیش کوم زه حدیث پیش کوم خو قرآن او حدیث کې خدا انداز نه راغلی کنه چیرې نوشاد کاری صاحب د پورته شي کو قرآن نه افتتاح واخلي بیا پسې افاق مولانا صاحب پورته شي لطفانی وو کی بیا پسې اسماعیل مولوی صاحب هم بیان وو کی شهید مولانا دواړه هم وو کی نو دین د اخره کې دعا وو کی تاسو انداز کې خونی راغلی کنه لکه ما او تا په شک کې خلک چې کنه چې صفا بغنی بوجي صاحب جواب راکاو حدیث کې دغه انداز ذکر نشته چې کوم موږ تاسو ناستیو نو پری خو خلکو له څه جواب ورکو ته به یو بهترینه پښتنه ته وکي مولوی صاحب محترمه ما دوست دی ما خوږ دوست دی نه ما دشمنی اشتر سره نه مر سره پوله شریک او نه مر سره پټای شریک نه ذکر زدار نه مت قرضدار وورا جشن عید میلاد النبی باندې اعتراض کی کنه زه چې شي غنم مستحب چې شي غنم مستحب څه مقصد دی کوي کی ثواب کوي نه کی محفل و خانگورا یو دو حضور علیہ السلام پر آتا خوشحالی دو آپ فرض دو آپ ہر یو مومن مسلمان خوشحالی مناوئی او کا پہری طریقے سے رہی یو تاسی مروجہ طریقے خصوصی طور باندې ټول ناس دیو دا حدیث کشتا ظاہری خونشتا قرآن کشتا ظاہری خونشتا خانو صلی کو بدعاتیون تب ورطوئے چی بدعاتی زنے خواهویکشا ما تا گورا عقیقہ سنتی سنت تو کنا جواب راکو سنت تو سو کې چې نو سنت وته چاته کو ټول یې حضور علیہ السلام مبارک په وخت کې چې کومه طریقې سره وا هغه طریقه وشته لک جواب راک زازا دا خو میلاد النبی مستحب عمل دی شاته به کوم خیر دی دا نمخ کی سنت دی دا نمخ کی بیا واجب دی واجب نمخ کی بیا پتا باندې وګڼو کنه حقیقت سنت تو بالکل منی هر څوک یې منی خیر معترضه چې تی نه منی خبرزه تا باندې دا اعتراض کوي سنتي سنت تو کنه هي خوښه ته خو په دې طریقې سره نه کی کنه چې کومه طریقې سره حضور علیہ السلام کړي و نو څه شو کو ماشومانه نه سنتو جواب راکو بس انداسه می پریو کنه اسم خو خبر زیر کې واچو بیا بل طرفانه خبره درومي وګدا کیږي بیا نشم راغونډولای مختصر الفاظ ده بس دا باندې ځان پوي کو دویمه خبره مونږ تاسو نه کاونه کو کنه ډېر کسانې په سوالونو غواړي او ډېر کسانو شوي ها الته کومه طریقه وا الته خلاص ولیمه واجسه چې هر څه به دیر شول سبایله بخله پروګرام شو نه پکې ډمانو نه پکې جوړې ورځي جانجو او نه پکې داسې واتنه همانه وريږي هيږي او نه پکې 5000 روپو نه کم سوټو او زیات شمو تاسو کوم حساب وکنه الته خو فاطمه مبارک د ولیمې پته شته یو پوزاکای یو غړای یو کټ او سره ډیوی چا کوم غوي او یو دا تاکوړې نو ورته د دیوالي کې غل تاکوړې ورته خلک دا خبرز دا یل ماره وا څه خیال دی تکړه شکه دا سې نکاح وک ځان ته پلان تک پلان ته دا نه لګلې ولا کې ځان ته رې سې نه لګلې نه کې اوه 2021 ته بیا زو واده په داسې طریقه باندې نو ولې سه څکل په ګورنه نکاحونه پرېګدو نه بس یې ګرځو به پلو وی خوب شټو نه پلو وی خوږي بنا کنه پاغه ټیم کې چې کوم حج مبین وای په دا انداز باندې ولګو شه صفا مروه داسي ها صفا مدینه منوره نه مکه مکرمه له شکم ترو داسي بو راجا صاحبان ته څنګه خپل بسونه دار خبره سہولت هم کی حج پریو بس سو شواسه طریقہ نه دای حل نه ولی سے دای حل وورا د حضور صلی الله اخر خبره د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په زمانہ کې یو صحابي د مبارک درې چپکور جوړ کړو دا اورېدو قابل ده
سوچا تا کور جوړ کړو او نن سبا ما او تا بنگلې سوچا ته کم از کم درې چته التفل نفل درې چتاو حضور علیہ السلام مبارک پاغه لار باندې تیرېدلو د صحابي کوري ولیدلو چې وې قتل یو چتنا دویم چتنا دریم چته جوړ کړو حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې کله ولیدو په مخ مبارک باندې خفګان سرات راغلل واپس کې چې کله حضور علیه السلام مبارک په دغه لیار باندې راتلو نو دغه صحابي چې دا کوم کور جوړ کړو دای مبارک خپل کور مخې ته ولاړو چې حضور علیه السلام مبارک ولیدو حضور علیه السلام مبارک مخ ور واچلو ډیر عجیب خبره چې ورته واچلو مخ ور واچلو صحابي پښتنه وکړه چې ما خو نه غلطي کړې اجي سبا خيري خبره نه مې بل څه کړی او نه مې داسې یو عمل کړی چې حضور علیه السلام مبارک په خفه شوی چلا حضور علیہ السلام مبارک له خبر ورسېدو حضور علیہ السلام مبارک د صحابي لا غږ او یو په واسطه باندې ولې څوک راولګلو ورته وی چې صحابي ما چې تعالی مخوانلو او تعالی ما توجه نکړه ما ته مخکره راته کور پته نه واچې تا درې بلډینګ او درې چته کور جوړ کړي زدا نه خو چې په دنیا کې داسې کور جوړ کم او چې څوک یې جوړي چې منې کم اوس ما ته ګوره صحابي چې خبر شوی صحابي چې مړه کور بچ شي د حضور علیه السلام مبارک په مینا کې د صحابي مبارک غوږ لدا خبره رسیدلو کاری صاحب سبایل د مبارک په خپل باندې راغټین ګدالو بلچا وغیرہ دا راغستلو او خپل کور چې درې چتو د سر نه لګیا شو تر دې چې اخیری تګیږي د زمکه راوخکا او وی چې داسې قرباني ز سکوما چې باغی باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فکیږي نو تکړه شکه نه بنگلې دا نه کا نن سبا ټین کې چې ویډ غاړې نه او کم از کم 11-12 کروڑ روپے بنگلا نه او کم از کم د 45 کروڑ روپے سٹور نه هغه سړی ځان ته سړی نه دا وکنه نو سره په دین کې دا کور نه راو بس دا خو دین کې نشته کنه نو ای صاحب دا هغه چې ته جواب کې ا جواب رمام دی دا هغه چې ته جواب کې ا جواب خدا جواب کې کنه چې مړ ته غریبي و داسې سیستم نو اوس مالداري شو نو زکه خزه مرته هم ښه چې الته داسې طریقه ټول عاشقانو یو صحابي چې بل سره ملاويږي درود شریف یې بل صحابي چې بل سره ملاويږي درود شریف یې او اصل مینا محبت دیدار مصطفی صلی الله علیه وسلم دی مونږ تاسو چې خوب کې وینئ څه خیال څومره تر پیګو لیکن کوم خپل ځان درې څلور پر لیدلې چې هغه لمحات را یاد کم چړه مې ډېر خوشاله شي مدینه منوره مو خوب کې لیدلې څو پیرا چې هغه لمحات را یاد کم زین چې رختیا چې سړی لاړ شي ځه حالات به نو ما ته ګوره وروره خیر دی لږه ګزاره وکړه بدعت ټکي نه لږ واوړه او نه لفظ بدعت کې ډېرې خبرې بیا به رانه ځان خلاص نه کړي بیا به رانه ځان خلاص نه کړي بخپل ځان بخپله خبره پیمانه شي اختمه مه مجبوره کوه خو دومره به درته وایم چې د حالات واقعاتو داسې د حالاتو په تبدیلۍ سره واقعاتو کې تبدیلي رادرومي د حالاتو په تبدیلۍ سره واقعاتو کې تبدیلی الته حالات یو رنګ یو نو میلاد یو رنګ یو اوس حالات بل رنګ دي هر ځای کې شرک او بدعت مونږ کافر سره بس جګو چې مسلمانان خپل منځ کې مبتلا دي نو مسلمان له اتفاق پکار دی مسلمان له مینه او محبت پکار دی او مینه او محبت دا پیغام او میسج چې چاته ملاويږي نو دا چیرته نسوار په دکان کې ملاويږي نه ملاويږي اچ ملاويږي په داسې محافلو کې ملاويږي